حیات نیم نتیجه یوا نقیز د نتیجه پیژنه نقیز د ایجاب سلبی او سلبی ایجابی نو قیاس اقترانی هغه قیاس ته وایي چې نتیجه نه دی قیاس یا نقیز د نتیجې په مقدمت او د قیاس کې مذکور نه وي خو څنګه مذکور نه وي بمالته و هیئته مجموعه نه وي ماده یې خو هیئت نه وي هیئت ترکیبي نه وي ورکړی شي چې نتیجه او نقیز د نتیجې په مقدمت او د قیاس کې نه مذکور و عدم ذکر بمالته و هیئته دی چې ماده او هیئت دواړه نه ماده به وي خو هیئت به نه یعنې مرکب به نه جوړ شي نو دغې ته قیاسي اقتراني وایي اقتراني ورته ولې وایي ځکه اقتراني د اقتران نه د اقتران پیوستوالي ته وایي او دې کې حدود د قیاس د یو بل سره پیوست دي استثناء پکې نه راشي حدود د قیاس څوک دي یو اصغر دی هغه موضوع د قضیې مطلوبې ده او بل اکبر دی چې هغه محمول د قضیې مطلوبې دی او بل صغرا دی چې کومه مقدمه مشتملې په اصغر باندې هغې ته صغرا وایي اشتماله علی الاصغر او کوم مقدمه چې په هغې باندې مشتمل اکبري هغې کې اکبر راغلی هغې ته کبرا ویل اشتماله علی الاکبر نو دې ته حدود د قیاس وایي حدود د قیاس څوک دي یو موضوع د قضیې مطلوبې ده قضیې مطلوبه نتیجه ده موضوع د قضیې مطلوبې هغې ته دوی اصغر وایي په کومه مقدمه کې چې د اصغر موجودي هغې ته صغرا ویل اشتمالي علی الاصغر بل محمول د قضیې مطلوبې دی محمول د نتیجې هغې ته دوی څه وایي اکبر وایي کومه مقدمه چې په دې اکبر مشتمل هغې ته کبرا ویل اشتمالي علی الاکبر دا دوه حدود شو او بل اوسطي اوسط هغه دی چې په دې دواړو مقدمتیو کې مقرر راغلی ته پوه شوې لکه ووایي کل انسان حیوان و کل حیوان حساس کل انسان حیوان هر انسان حیوان دی صغرا موجبه کلیه ده موضوع پکې څوک دی انسان محمول پکې شابس وکل حیوان حساس دا کبرا دی ته پوه شو موضوع پکې څوک حیوان او محمول پکې څوک حساس حکم پکې سره ثبوت ته حساسیت حیوان ته او په مخکې مقدمه کې ثبوت ته حساسیت حیوان ته پای کې ثبوت ته حیوانیت انسان ته دې کې به ثبوت ته حساسیت کېږي انسان ته ځکه ثابت شی ثابت دغه شي چې حساسیت ثابت شو حیوان ته حیوان ثابت شو انسان ته نو حساسیت ثابت شو انسان ته په واسطه د حیوان سره د حیوان حد اوسط شو دې قیاس نه چې ته حد اوسط لري کې مولا کل انسان حیوان و کل حیوان حساس حیوان ته لري کا نتیجه به تیره وباسي کل انسان حساس لکه د مور د ګېډې نه چې بچی هلته وایي دا حیوان به د صغرا نه هم لرې کړي صغرا کې څه محمول نه د کبرا نه به هم لرې کړي په کبرا کې موضوع د کل حیوان حساس حیوان ته لرې کړه دواړه مقدمې موجبې کلي دي نتیجه به موجبه کلي راځي صغرا نه به انسان راوالي موضوع د کبرا نه به محمول راوالي حساس قضیه به ترې جوړه کړي کل انسان حساس دا به څه شي نتیجه شي دې ته نتیجه وایي که د مقدمتې او د قیاس نه وباسي نتیجه ورته وایي او که اول دی کېښوده څه اول دی کېښوده وروسته دې قیاس جوړ کړو بیا ورته مدعا او قضیې مطلوبه وي هغه جوړوم اوس که ته داسې ووایي چې الانسان حساس انسان حساس دی مدعا شوه لأنه حیوان ځکه دی حیوان دی وکل حیوان حساس نتیجه څه شوه کل انسان حساس نو که دا مخکې کېښوده دا مدعا دلیل یې پرې وروسته جوړ کړو نو بیا ورته مدعا وایي ته پوه شوې او که چېرې قیاس نه جوړ کړو
او وروسته دې خارج کړه په اسقاط تحدي اوسط سره، نو بیا ورته نتیجه وایي. نتیجه ماخوذ د انتاج نه، انتاج څه ته وایي؟ اخراج الولد من بطن الام. نو تا دا نتیجه خارج کړه د مین د چا نه؟ د مقدمتي او د قیاس نه. دا مقدمتي او د قیاس مور شوه، دا نتیجه یې بچی شو. ته پوه شوې مولا صاحب؟ دې ته کوم قیاس وایي؟ قیاس اقتراني. دې کې حدود د قیاس مقترن دي، پیوست دي یو بل سره. حدود د قیاس دي، یو اصغر دی. دا موضوع د قضیې مطلوبې دلته کې د نتیجې موضوع څه ده؟ کل انسان حساسون دی، انسان دی. دې موضوع د مطلوب ته دوی اصغر وایي. ولې؟ دی غالبا خاصي. دلته کې دا انسان خاص دی او حساس عام دی. خاص چې د اقل افرادني، نو خلک پې ګمان د اصغر کوي، د وړوکي کوي. دې محمول له قضیې مطلوبې ته محمول څوک دی؟ حساس وایي. دې ته اکبر وایي، ځکه دی عامي غالبا او عام اکثر افرادني، نو خلک پې ګمان د اکبر کوي. او په دې دوه مقدمو کې چې پرله پسې مکرر راغلی، دې ته اوسط وایي، ځکه دی پرله پسې مکرر راغلی، دې ته اوسط وایي. اوس کومه مقدمه چې مشتمله په دې اصغر باندې، هغې ته صغرا وایي. هغه دا مقدمه ده کل انسان حیوان. کومه مقدمه چې مشتمله په دې اکبر باندې، په محمول له قضیې مطلوبې باندې، هغه کل حیوان حساس دی. هغې ته کبرا وایي، اشتمالي علی الاکبر. او په دې منځ کې چې راغلی، دې ته اوسط وایي، ځکه دی پرله پسې متوسط راغلی. دې ته حدود د قیاس وایي. تاسو حدود د قیاس وپېژنه؟ موضوع د قضیې مطلوبې ته څه نوم وایي؟ اصغر. کومه مقدمه چې په مشتمله یې، هغې ته صغرا وایي. محمول له قضیې مطلوبې ته څه نوم وایي؟ اکبر. ولې اکبر وایي؟ ځکه دی غالبا عامي او عام اکثر افرادني، نو خلک پې ګمان د اکبر کوي. کومه مقدمه چې په دې اکبر مشتمله، هغې ته کبرا وایي، اشتمالي علی الاکبر. او د دې صغرا د کبرا په منځ کې چې کوم لفظ مکرر راغلی، هغه ته څه نوم وایي؟ حد اوسط وایي، ځکه دی په وسط د طرفینو کې راغلی، په منځ کې. او دې قیاس ته اقتراني ولې وایي؟ ووایه. دې کې هغه حدود د قیاس چې اصغر او اکبر او اوسط دي، د یو بل سره پرله پسې دي، مقترن دي، پیوست دي، یو بل نه جدا نه دي. او دا نتیجه په جدایي نه ورکوي، په استثنا نه ورکوي. په استثنا سره خو شی راوځي که نه؟ دې کې د راویستو خبره نشته. اسقاط تحدي اوسط دی. نو دې قیاس ته اقتراني وایي. اقتراني ورته ولې وایي؟ اقتراني د اقتران نه، د اقتران پیوستوالي ته وایي. دې کې حدود د قیاس ته یو بل سره پیوست دی، استثنا پکې نشته. حدود د قیاس څوک دي؟ اصغر، اکبر، اوسط، پیوست دي. ځکه ورته اقتراني وایي. او قیاس اقتراني کوم ته وایي؟ چې هغه نتیجه یا نقیض د نتیجې په مقدمته او د قیاس کې مذکور نه وي بهیئته و مادته. د دې قیاس کومه نتیجه ده؟ د کل انسان حیوان او کل حیوان حساس. نتیجه کل انسان حساس دی. او دا نتیجه په مقدمته او د قیاس کې نشته. ماده خو شته، خو هیئت یې نشته، مجموعه قضیې نشته، اجزا شته دی. نو قیاس اقتراني دی وپېژنو کوم ته وایي؟ چې نتیجه یا نقیض دی. نتیجه دلته کې کل انسان حساس دی، او نقیض الاشیاء من الانسان بحساس دی. دې کې نتیجه او نقیض د نتیجې دواړه په مقدمته او د قیاس کې مذکور نه دي. ته به یې راوباسي، مذکور نه دي. که څوک وایي چې شته ماده خو شته، وایي ماده شته خو هیئت ترکیبي نشته په قیاس کې. ته په مسله پوه شوې؟ دې قیاس ته اقتراني وایي. او که نتیجه یا نقیض د نتیجې په مقدمته او د قیاس کې مذکور بمادته و هیئته و، نو دقیقه قیاس استثنایی وایي. استثنایی ورته ولې وایي؟ ځکه دا نتیجه ورکوي په استثنا سره. او په استثنا کې احتمالات عقلیه څو وي؟ ووایه. شرطیه متصله لزومیه کې څلور دي. استثنا د عین مقدم نه، نتیجه عین تالي، د نقیض د مقدم نه نقیض د تالي، د عین تالي نه عین مقدم، د نقیض د تالي نه نقیض د مقدم. څلور احتمال دي، خو صحیح پکې څو دي؟
دا قیاس ته ولې استثنائي وي لکه دا نتیجه ورکوي په استثناء سره دا بابا تاسو بلا پیری همدا خو مو ویلي دي که نه دا کولی ضروري دي که نه دا قیاسات دي بیا به درته پکارېږي د زده کړې ذهن دا دی چې دلته یې زده نه کوي په یو ځای کې هم نشي زده کولی بابا عزت شون بیا قاضي الحمدلله آسان دی بس دون قیاس بردون و اصل قیاس په دو قسمه دی یکی اقترانی یعنی القیاس علی قسمین قیاس په دو قسمه دی احدها اقترانی وثانیها استثنائی دو قسمه دی یکی اقترانی احدها اقترانی دو وثانیها استثنائی اقترانی آرا گوین قیاس اقترانی هغه ته وایي تعریفی کوي کہ نتیجہ یہ نتیجہ دا قیاس یہ نتیجہ آن قیاس یہ نتیجہ دغا قیاس یا نقیز نتیجہ یا نقیز دسو نتیجہ ایجاب نقیز سلب دیکھا در مقدمات آن قیاس مقدمات دغا قیاس کی مذکور نباشد مذکور نہیں نتیجہ یا نقیز نتیجی مقدمته و د قیاس کی مذکور نہیں څنګه مذکور نہیں ماده و هیئت دواړه نہیں څه بمادته و هیئته نہیں تشه ماده ای مقدمته و د قیاس کی ماده ای خو هیئت قضیه نہیں هیئت بوله تورکه چې نتیجه او نقیض د نتیجې په مقدمته او د قیاس کې مذکور نه بمادته و هیئته ماده او هیئت دواړه نه تشه ماده ای هیئت سره نه هیئت بعد جمع کوي به تو خبره پوه و استثنائی قیاسي راګوین مثال اوس ښیي د قیاس اقتراني هغه دی چې نتیجه یا نقیض د نتیجې په مقدمته او د قیاس کې نه مذکور ماده و هیئت دواړه نه ماده وي خو هیئت سره نه لکه هو کل انسان حیواننا دا صغرا دی او موجبه کلیه ده وکل حیوان حساس دا کبرا دی موجبه کلیه ده کوم شکل لی لکه شکل اول لی حد اوسط حیوان دی محمول لی په صغرا کې او موضوع ده په کبرا کې دا به نتیجه څنګه ورکوي حد اوسط په تلر کې چې حیوان دی د صغرا نه لرې که نو پاتې څوک شو انسان موضوع پاتې شو موضوع د صغرا د کل حیوان حساس نه دی چې حیوان لرې که هغه موضوع ده په کبرا کې موضوع ته لرې که حیوان نو یو به څه پاتې شي انسان او د انسان او حساس کې به قضیه جوړه کړي موجبه کلیه څنګه به ووایي حساسونه دا کل انسان حساس په دې مقدمته او د قیاس کې شته ماده شته خو هیئت نشته بمادته و هیئته نشته کل انسان حساس نتیجه ده دا نتیجه په مقدمته او د قیاس کې مقدمه د قیاس یو کل انسان حیوان صغرا ده بل کل حیوان حساس کبرا ده او دا کل انسان حساس نتیجه ده دا سره د ماده او د هیئت نه نشته تشه ماده خوشته کنه د کل انسان حساس ماده سره چې انسان تی جدا کی موضوع ده او چې حساس تی جدا کی محمول لی پیگی دا خوشته و پا دی هیئت ترکیبی سره نشته پا دی موجبی کلی سره نشته دا خو موجب کلی دا دا غنشته خوا ماده شته دی تا قیاس اقترانی وی نوی کل انسان حساس در مقدمات قیاس مذکور نیست و استثنائی قیاسی را گوین استثنائی قیاس سوی که نتیجه دغه کې نتیجه په دې مخ کې کل انسان حساسون دی دا موجبه کلیه ده او نقیض د موجبه کلیه څه یو سالبه جزئیه د کل انسان حساسون نقیض دار چې بعض الانسان لیس بحساس
نه نتیجه په مقدمه او د قیاس کې شته او نه نقیض شته نتیجه موجبه کلیه ده او نقیض سالبه جزئیه ده دواړه نشته او قیاس استثنائیه کې ته وایي چې نتیجه یا نقیض نتیجه یا نقیض ده څه د نتیجې در مقدمات آن قیاس مذکور باشد مقدمات او د قیاس کی مذکوری څنګه مذکوری ماده او هيئت دواړه پکې مجموعه قضیه خا چنانچه گویی اوس مثال خیلی تا لکه چې وای اگر این شخص انسان است او حیوان باشد دا هغه قیاس دی چې د شرطي متصلې لزومي نه جوړ دی اگر این شخص انسان است حیوان باشد عربی تی جوڑا ان کان هذا الشخص انسانا کان حیوان ان کان هذا الشخص کچریوی دا سڑے انسان نو دے با حیوانی دا شرطیہ متصلہ لزومیہ دا که شرطیہ متصلہ ولی دا زکا حکم شیر پا اتصال سر وما بین دا کیدو دا شخص کی انسان دا کیدو دا شخص کی حیوان که شخص انسانو نا حیوان بخام خی متصله ده کنه لزومیه ده لزومیه ولی ده لزومیه قضیه ته وایي چې دا مقدم علت دپاره د تعلیمي او دلته کې مقدم کېدل د شخص انسان او تالی کېدل د شخص حیوان او کېدل د شخص انسان دا علت دی او کېدل د شخص حیوان دا معلول دی ځکه چېرته چې شخص انسان نو دی به حیوانیت د انسانیت نه په شخص کې نه جدا کیږي چې انسان شخص انسان شي او حیوان نشي دشته شخص انسان یا حیوان نه دا ولې نشته ځکه چې شخص انسان شو نو حیوان به خامخا وي ځکه حیوان خرکوس د انسان جز دی او جز کل کې اتصال لزومي دی نو چېرته چې کلي جز به ورسره چېرته چې شخص انساني نو دی به حیواني شرطیه متصله لزومیه ده ښه دا چې نتیجه ورکوي په کومې طریقې سره ورکوي اوس ما ته غوږ کښېنه دې کې احتمالات عقلیه د نتیجې څو دي څلور دي استثناء د عین مقدم نه وشي نتیجه د عین تالي راشي دا یو احتمال استثناء د نقیض د مقدم نه وشي نتیجه د نقیض د تالي راشي دوا استثناء د عین تالي نه وشي نتیجه د عین مقدم راشي استثناء د نقیض د تالي نه وشي نتیجه د نقیض د مقدم راشي پیږي څلور احتماله پکې دي څلور احتمال عقلي دي ګورئ صحیح د دې څلورو نه دوه دي اگر این شخص انسان است او حیوان ان کان هذا الشخص انسانا دا مقدم شو نو کان حیوان دي کې عین مقدم سره کېدل شخص دی انسان او نقیض سره کېدل شخص لیس به انسان تالی سره کېدل شخص حیوان نقیض سره کېدل شخص لیس به حیوان دې پیږي نقیض دی جواب سلبي اوس دې کې استثناء د عین مقدم نه وکړه کچری دا شخص انسانی نو دی به حیوانی لیکن دی انسان دی عین مقدم نه نتیجه عین تالی راځي دا صحیح ده که دا شخص انسانی دی به حیوانی لیکن انسان دی دا شخص انسان دی د دې به څه نتیجه وي کان حیوان عین تالی ولې لکه په دې شرطیه متصله کې دا مقدم ملزوم دی سره مقدم ملزوم دی تالی لازم دی کېدل شخص انسان دا ملزوم دی کېدل شخص حیوان دا سر لازم دی چې استثناء د عین مقدم نه وشو دا وجود د ملزوم راغی څه راغی وجود د ملزوم راغی او عین تالی وجود د لازم دی وجود د ملزوم مستلزم دی وجود د لازم لري چې ملزومی لازم به خامخا نو که دا شخص انسان دی به حیواني اوس استثناء د عین مقدم نه وکړه لیکن دی انسان دی نو نتیجه به ورکوي عین تالی خو حیوان ځکه عین مقدم وجود د ملزوم دی او عین تالی وجود د لازم دی او وجود د ملزوم مستلزم دی وجود د لازم لره کولی که ملزوم موجود شي لازم موجود نشي نو خلاف مفروض راځي بیا به ملزوم نشي او لازم به څه شابس
اوس کدی دې کې تا استثناء د نقیض د مقدم نه وکړه نتیجه نقیض د تعلی نه راځي څنګه که وایي چې دا شخص انسان دی به حیواني لیکن دا شخص انسان نه دی نو دی به حیوان نه دی دا نتیجه نه ورکوي چې حیوان نه دی انسان دی نه حیوان دی وي ولې ځکه انسان خاص دی حیوان عام دی او نقیض د مقدم انتفاع خاص ده او نقیض د تعلی انتفاع عام ده انتفاع خاص مستلزمه نه ده انتفاع عام لرا ته پوه شوې بله ده چې دا مقدم ملزوم دی او تعلی لازم دی اوس نقیض د مقدم انتفاع ملزوم ده نقیض د تعلی انتفاع لازم ده انتفاع ملزوم مستلزمه نه انتفاع لازم لرا ځکه لازم کله عام دلته کې کېدل شخص انسان دا خاص دی او کېدل شخص حیوان دا عام دی نو اوس چې تا استثناء له چا نه وکړه د نقیض د مقدم نه دې وکړه این شخص انسان نقیض سره دا شخص انسان نه دی نو دا نتیجه نه ورکوي نقیض تعلی چې حیوان نه دی ولې لکه نقیض د مقدم انتفاع انتفاع خاص ده او نقیض تعلی انتفاع عام ده انتفاع خاص مستلزمه نه ده انتفاع عام ده بله ده چې دا مقدم ملزوم دی او تعلی لازم دی انتفاع ملزوم مستلزمه نه ده انتفاع لازم لازم کله کله عامي یو شی دی انسان نه او حیوان دی وي لکه فرض شو انسان نه دی حیوان دی لازم کله کله عامي کنه انسانیت ملزوم دی حیوانیت لازم دی نو کله کله یو شی څه خاص نه ملزوم نه انسان نه حیواني لکه لازم کله کله عامي کنه حیوان د انسان نه عام دی په جانب د مقدم کې کومه استثناء صحیح شوه د عین مقدم نه چې استثناء وشي نتیجه عین تعلی راغی او د نقیض د مقدم نه استثناء چې وشو نقیض د تعلی رانغی او د تعلی په جانب کې بیا دوه نتیجې دي چې استثناء د عین تعلی نه وشي عین مقدم نه راځي عین مقدم نه راځي اگر این شخص انسان است او حیوان باشد لکنه حیوان دا نتیجه نه ورکوي چې هو انسان د عین تعلی نه عین مقدم نه ورکوي ځکه عین تعلی وجود د لازم دی سره وجود د لازم دی او عین مقدم وجود د ملزوم دی او وجود د لازم مستلزم نه دی وجود د ملزوم دی ځکه لازم کله کله عامي نو یو شی به څه حیواني انسان بنئ لکه خر شو په جانب د تعلی کې چې استثناء له چا نه وشي د عین تعلی نه نتیجه عین مقدم نه ورکوي ځکه عین تعلی وجود د لازم دی عین مقدم وجود د ملزوم دی او وجود د لازم مستلزم نه دی وجود د ملزوم لره ځکه لازم کله کله څه عامي انسان خاص دی حیوان عام دی وجود د خاص مستلزم دی وجود د عام لره وجود کېدل له شی انسان دا مستلزم دی کېدو د شی لره حیوان لیکن کېدل د شی حیوان دا مستلزم نه دی کېدو د شی لره انسان ځکه حیوان عام دی عام به موجودي او خاص به نه موجود په مسله پوه شوې په جانب د مقدم کې چې استثناء د عین مقدم نه وشي نتیجه عین تعلی راځي او که د عین تعلی نه استثناء وشوه نتیجه عین مقدم نه راځي اوس راشه او که ته ولګېدې په جانب د مقدم کې د استثناء د نقیض د مقدم نه وکړه ان كان هذا الشخص انسان فهو حیوان لكنه ليس بانسان دا نتیجه دا نه ورکوي چې فهو ليس بحیوان او په جانب د تعلی کې چې دوه نتیجې دي یوه صحیح ده بله نه ده صحیح کومه که د عین تعلی نه استثناء وشوه نتیجه عین مقدم نه ورکوي ان كان هذا الشيء انسان فهو حیوان لكنه حیوان نو دا نتیجه نه ورکوي چې فهو انسان لکه چې وجود د عام مستلزم نه دی څه لره وجود د خاص لره او که د نقیض د تعلی نه د استثناء وکړه بیا نتیجه نقیض د مقدم ورکوي څنګه که داسې دی ان کان هذا الشیء انسان فهو حیوان لکنه لیس بحیوان دا به دا نتیجه ورکوي چې فهو لیس بانسان د نقیض د تعلی نه نقیض د مقدم ورکوي ولې لکه دا تعلی لازم دی نقیض انتفاع د لازم ده انتفاع د لازم مستلزمه د انتفاع جميع ملزومات لره څه
انتفاع د لازم مستلزم د انتفاع د جميع ملزوماتو لره او بعد د جميع ملزوماتو نه ملزوم خاص دی چې مقدم دی. که ته وایې چې دا شی انسان دی به حیواني بیا ووایي لکنه لیس بحیوان نو دا به دا نتیجه ورکوي چې هو لیس انسان. د نقیض د تعلیل نقیض د مقدم ورکوي. ولې که نقیض د تعلیل انتفاع د چاره انتفاع د عام ده او نقیض د مقدم انتفاع د خاص ده. انتفاع د عام مستلزم انتفاع د خاص لره. یو شی چې حیوان نه دی به انسان هم نه. بل دلیل نقیض د تعلیل چې استثناء وشي نتیجه نقیض د مقدم ورکوي ځکه دا تعلیل لازم دی. رده د نقیض نه چې استثناء وشو نو دا انتفاع د لازم شوه. څه شوه؟ انتفاع د لازم مستلزم د انتفاع د جميع ملزوماتو لره او بعد د جميع ملزوماتو نه دا ملزوم خاص دی چې مقدم دی چې لازم نه خو جميع ملزومات به نه کړه او بعد د جميع ملزوماتو نه څوک دی دا ملزوم خاص دی چې دا مقدم دی. خپل ته جوړی کړی ښا کته ګوره چنانچه گویی اگر این شخص انسان است و حیوان باشد لیکن انسان است نتیجه څه ورکړه بس او حیوان باشد دا یعنی مقدم دا یعنی تعالی ورکړه. یا چنین گویی داسې ووایي لیکن حیوان نیست نقیض مقدم نه شو بس انسان نباشد چې حیوان نه انسان بنی بیگی نباشد. اولا مقدمه قیاس را شروع شده دی مقدمون نمونه اگدی. اولا مقدمه قیاس را صغرا گوین ولی لکه دا مشتمل ده پا اصغر بانی پا اصغر چاہتا ویلیش موضوع دا قضیه مطلوبی تا موضوع دا نتیجه تا اصغر وی ولی لکه دا موضوع د نتیجې غالبا خاصه یا محمول د نتیجې عامي او خاص اقل افرادني خاص افراد کمی نو خلق په ګمان د وړوکي کوي د اصغر کوي. دا محمول د قضیې مطلوبه محمول د نتیجې غالبا عامي عام اکثر افرادني نو خلق په ګمان د اکبر کوي. د موضوع د مطلوب ته اصغر وي او محمول د نتیجې ته مطلوب ته څه وي اکبر وي. او کومه مقدمه چې مشتمله په موضوع د مطلوب باندې دې ته صغرا وي ولی اشتماله علی الاصغر. کومه مقدمه چې مشتمله په محمول د نتیجې باندې محمول د نتیجې ته اکبر وي نو دغه مقدمه ته کبرا وي اشتماله علی الاکبر. کوم لفظ چې مکرر راغلی په دواړو مقدمو کې هغه ته اوسط وي مینس کې راغلی. یو ځای کې راته جوړوم اوس اولا مقدمه قیاس را صغرا گوین و مقدمه دوم را کبرا گوین و موضوع نتیجه را موضوع د نتیجه تا اصغر وی و محمول نتیجه اکبر و آن لفظ که در هر دو مقدمه مقرر باشد آن را خط اوسط گوینا چنانچه گویی اس جوڑی کل انسان حیوان کتگورا وكل حيوان حساسنا كل انسان حيوان شکل اول لیخا حد اوسط پکی مقرر حیوان دی دا کل انسان حیوان صغرا دی صغرا او کل حیوان حساس کبرا دی دا دین نتیجه راو باسا حیوان حد اوسط دی لري کا نتیجه بور کی کل انسان حساس پیگی دا کل انسان حساس نتیجه شوا او دیتا مدعام وی او قضی مطلوبوتم وی او پا دی مدعا کی پا دی قضی مطلوبی کی موضوع دا دی سوک تی ہوا انسان خاص تی سرے خاص تی او محمولی سرے دا نتیجی حساس تی اگا عام دی دی موضوع دا نتیجی تا اصغر وی ولی دیکھ دی غالباً خاص خاص اقل افرادنی نو خلق پی گمان دا اصغر کی او محمول حساس دی اگا عام دی عام اکثر افرادن دی نو خلق پی گمان دا اکبر کی نو پا دی کل انسان حساسون کی با دی انسان تا تسنم وی اصغر موضوع دا نتیجی لکر
او د حساس ته به څه وایي اکبر اکبر. او د انسان ته ولې اصغر وایي ځکه دا موضوع د مطلوب د نتیجې غالبا خاصه یا دلته کې خاصه نه ده انسان خاص دی حیوان عام دی که هر انسان حیوان دی هر حیوان انسان نه دی هر انسان حساس دی او هر حساس حیوان انسان نه دی لکه فرض حساس دی او انسان نه دی دا موضوع د نتیجې چې دا خاصه ده انسان دی دا افراد کم دي نو خلق به ګمان د اصغر کوي او حساس محمول یا اگر دی انسان نه عام دی عام اکثر افرادان دی نو خلق به ګمان د اکبر کوي اوس په کومه مقدمه کې چې دا اصغر موجودي دا انسان هغه په صغرا کې دی په کل انسان حیوان کې دی ته صغرا وي ولې اشتماله علی الاصغر او کل حیوان حساس دا کبرا دی ولې لکه دی په محمول د نتیجې مشتمل دی محمول د نتیجې څوک حساسو هغې ته اکبر ویلی کېده نو دې مقدمې ته به کبرا ویل اشتمالي علی الاکبر اوس پوه شوې او دا پرله پسې چې دوه ځله راغلی دا اوسط دی و در این مثال په دې مثال کې انسان را اصغر گوین انسان ته څه وایي موضوع د نتیجې ده موضوع د مطلوب دی دې ته اصغر وایي دلیل می درته ووایي ځکه دی خاص دی او خاص اقل افرادان دی او حساس را اکبر گوین حساس ته څه وایي اکبر وایي ولې ځکه دی عام دی او عام اکثر افرادان دی او په اکثر افرادان باندې خلک ګمان د اکبر کوي د غټ کوي و حیوان را اوسط گوینا حیوان ته اوسط وایي ځکه دی متوسط راغلی و عام مقدمه کې دروی انسان است هغه مقدمه چې پای کې انسان دی انسان خو اصغرو نو آره صغرا گوین هغې ته څه نوم وایي صغرا وایي لاشتماله علی الاصغر و عام مقدمه کې دروی حساس است حساس څوک اکبرو آره کبرا گویندا لاشتماله علی الاکبر قیاس اقترانی 4 شکل است په قیاس اقترانی کې 4 شکل دي شکل په لغت کې څه ته وایي کیفیت جسمانی ته وایي شکل پیژنې شکل څه شی ما چول تسکې اوس که زه نسکم خبره پوه شوې شکل په لغت کې چا ته وایي هیئت جسمانی ته وایي چې په یو جسم کې یو هیئتي هغه هیئت حاصلې د څه نه وایه د طول الجسم عرض الجسم عمق الجسم لون الجسم د دې نه چې کوم کیفیت حاصلي هغې ته شکل وایي د جسم طول والا اوږدوالی که بېنظیره کې جوړ کړه په ګزونه یې ووهه 2.5 ګزه جنۍ به وه بې عرض والا عرض به کم سے کم 1 ګز و بیا سامان ور ومنډه عمق یې معلوم کړه دا 3 واړه دې جمع کړه طول عرض عمق بیا د دې رنګ ورسره واله رنګ سپینو دا طول عرض عمق شکل طول عرض عمق لون دا چې جمع شو د دې جمع نه یو هیئت ښکارېږي محسوس هغې ته شکل وایي شکل څه ته وایي یو هیئت دی چې حاصلېږي جسم ته په سبب د احاطې د حد واحده یا د حدود سره په مقدار باندې طول عرض عمق دا چې په جسم احاطه وکړي د دې طول او عرض عمق چې په جسم احاطه وکړي د دې احاطې نه یو رنګ ښکاره کېږي د دې مجموعې نه په سترګو لیدل کېږي هغې ته شکل وایي دا شکل شي یا مستطیلي یا منحني وي یا مدوري لکه انسان شکل مستطیل دی او د ژرند شکل مدور دی پوهېږې هلته کونټۍ هغه شکل چې داسې منحني دې ته شکل وایي ښه خو دا خو شکل حسي دی په دې قیاس کې چې دا حد اوسط کله په صغرا کې موضوعي په کبرا کې محمولي کله په دواړو کې موضوعي کله دا حد اوسط په دواړو کې محمولي کله محمولي په موضوعي په صغرا کې محمولي په کبرا کې 4 شکل دې ته اشکال 4 وایي
خدا هغه اشکال عقلیه دي ګورې ښه ته پوه شو شکل حسي چې واخلې په اجسامو کې خو د دغه شکل حسي سره د کیفیت حسي سره کیفیت عقلي مشابه دی دا حد اوسط چې دې طرفینو ته واقع کېږي نو دې کې یو کیفیت دي دغه کیفیت ته شکل وایي خو د اطلاق د شکل په ده باندې دې ته تشبیه المعقول بالمحسوس د ایضاح المعقول وایي ښه شکل حسي په اجسامو کې راځي او شکل عقلي په چا کې راځي په مقدماتو د قیاس کې راځي نو په دې قیاس کې یو لفظ دی په دواړو مقدمته او د قیاس کې چې صغرا کبرا دي قیاس اقترانی کې صغرا کبرا دي په دې قیاس اقترانی کې یو هیئت عقلي پروت دی هغه هیئت عقلي ته شکل وي هغه څنګه راځي چې دغه حد اوسط خو مقرر دی دغه لفظ مقرر با یا په صغرا کې محمولی په کبرا کې به موضوعي نو دې ته شکل اول وایي څه نوم ورته وایي یا به داسې وي چې د دې عکس به دغه حد اوسط به موضوعي په صغرا کې او محمول به په کبرا کې شکل اول مقابل نو دې ته بیا شکل رابع وایي پوهېږې او که دا حد اوسط محمول په صغرا کبرا دواړو کې نو دې ته شکل ثاني وایي او که په دواړو کې موضوع وه دې ته شکل ثالث وایي و دې پېژانده شکل اول کوم دی حد اوسط محمول یې په صغرا کې موضوع ده په کبرا کې او شکل رابع کوم دی د شکل اول عکس دی چې حد اوسط محمول یې په صغرا کې موضوع په کبرا کې نه موضوع دی په صغرا کې محمول یې په کبرا کې شکل اول عکس دا شکل رابع دی او که حد اوسط محمول په صغرا کبرا دواړو کې دا شکل ثانی دی او که حد اوسط موضوع په صغرا کبرا دواړو کې دا ثالث دا شکل ثالث دی او طریقه دا ده چې دوی وایي دا شکل اول بدیع الانتاج دی د نتیجه سره ظاهره ده دی او په اسقاط د حد اوسط سره نتیجه ورکوي دی بدیع الانتاج دی خو دی ولې بدیع الانتاج دی د نتیجه بدیعي ده سړی پکې کړېږي نه وایي ځکه دې کې ترقي د ادنا نه د اعلی ته او د خاص نه د عام ته او ترقي د ادنا نه اعلی ته او د خاص نه عام ته د عقل مني او په دې نورو کې دا ترقي د ادنا نه اعلی ته نه ده ځکه دا د عقل نه مخالف دي لکه وایي مثال لته شکل اول ښیم کل انسان حیواننا دا انسان په دې صغرا کې موضوع ده او حیوان محمول دی دا موضوع خاصه ده افراد کم دي محمول عام دی افراد ډیر دي نو لږ ته ډیر ورکړه څه لږ ته ډېر ورکړو کل انسان هر فرد افراد د انسان نه څه دی حیوان دی د انسان افراد کم د حیوان افراد ډیرو دې کم له ډیر ورکړه ادنا نه اعلی ته نو ترقي د ادنا نه چا ته راغله اعلی ته اعلی ته هر انسان څه دی حیوان دی انسان لږ دی حیوان ډیر دی دا ډیر په لږ کې پروت دی دا حیوان په انسان کې پروت دی دا ترقي د ادنان اعلی ته وشو چې یو سړی تجارت کوي نو اول لږ یې وګټي بیا د لږو نه ډېری او دا د عقل نه خلاف ته ډېره چې تجارت کوي اول ډېرې وګټي اول ډېرې نشي ګټلی اول لږې ګټي نو بیا ډېری که دا اول نه ډېرې وګټلې دا د عقل نه مخالفه ده ښه کېږي نه طبیعت نه خلاف ده نو په دې شکل اول کې ترقي د څه نه ده د لږ نه ډېر ته کل انسان افراد کم هغه ته حیوان ورکړه نو لږ ته یې ډېر ورکړه بیا دا حیوان متوسط دی چې انسان ته یې وپالې نو ډېر دی خو که حساس ته یې وپالې نو کم دی چې انسان ته حیوان ورکړه لږ یې ډېر کړه خو دې ډېر چې له پاسه ته پالې بیا متوسط دی وکل حیوان حساس د حیوان افراد ډېر دي که د حساس ډېر دي ووایه د حساس ډېر دي نو دغه ځای کې دا حیوان د متوسط مرتبه وه د انسان نه افراد ډېرو خو د حساس نه افراد کم دي
نو د وسط نه اعلی ته ترقي وکړه، نو د ادنا نه وسط ته ترقي وکړه، د وسط نه اعلی ته وکړه. دا د طبیعت سره موافق دی. ولې؟ اول لږي ډېر شي، یو سړی یوه ښځه چې وتې وکړي نو دوه نه درې شي، چې بله وتې وکړي نو څلور شي، چې بله وکړي نو پنځه شي، ورو ورو ډېرېږي. نو دا شکل اول بدیع الانتاج دی، دی به په خپله نتیجه ورکوي په اسقاط د حد اوسط سره. لکه دې کې ترقي د ادنا نه اعلی ته ده، د عقل سره موافقه ده. په مسله پوه شوې؟ خو د اشکال ثلاثه باقیه چې دي دا د طبیعت نه مخالف دي. دې کې د اعلی نه لاندې والی ترقي د اعلی نه ادنا ته راځي، ترقي د اعلی نه ادنا ته د عقل نه خلاف ده. دوی چې نتیجه ورکوي هسې نشي ورکولی، هله به نتیجه ورکوي چې د دې رد چاته وکړي؟ شکل اول ته. دا مې درته دلیل ووایي. ښه کته عبارت ته ګورئ، قیاس اقترانی چهار شکل است، په قیاس اقترانی کې څلور شکل دي. دې ته ولې شکل وایي؟ شکل خو محسوسي شی دی، خو دې معقولي ته چې شکل وایي نو دې ته تشبیه المعقول بالمحسوس وایي، د ایضاح المعقول. شکل اول آن کې و شکل اول هغه دی که اوسط محمول باشد، چې حد اوسط محمولی در صغرا په صغرا کې، و موضوع باشد موضوعی در کبرا په کبرا کې. دې کې په اعتبار د حد اوسط سره په شکل اول کې په قیاس اقترانی کې په اعتبار د وقوع د حد اوسط سره اشکال اربعه دي. شکل اول هغه دی چې حد اوسط محمولی په صغرا کې او موضوعی په کبرا کې، او دې د نظم طبیعي سره موافق دی، ځکه دې کې ترقي ده د ادنا نه اوسط ته، د اوسط نه اعلی ته. نو دې بدیهي دی، نو دې به په خپله نتیجه ورکوي په اسقاط د حد اوسط سره. چون کل انسان حیوان دا هغه صغرا دی، وکل حیوان حساس دا مقدمه کبرا دی. دې کې حد اوسط وښایه مقرر څوک دی؟ حیوان دی، چې محمول واقع شی دی په مقدمې د صغرا کې، ځکه انسان موضوع ده، حیواني محمول دی. او دا حد اوسط په کبرا کې بیا موضوع واقع شی دی، کل حیوان حساس. او دې ته اول شکل وایي ځکه دا د طبیعت سره موافق دی. دې کې د ادنا نه ترقي شی ده، اوسط ده، د اوسط نه اعلی ده. څنګه انسان ته ثابت شو حیوان، هر انسان حیوان دی. نو انسان لږو، حیوان څه د ده نه ډېرو. انسان خاص و حیوان عام، نو دې خاص سے عام ثابت کا. خو دا حیوان چې بیا حساس ته اخلي، دا حیوان بیا کم دی د حساس نه. که حیوان بیا خاص دی، حساس عام دی. دا حیوان چې لاندې ته وپري، انسان ته وپري نو عام دی، خو چې حساس ته وپري نو خاص دی. دا هغه متوسط شو، لاندې ته عام دی او له پاسه ته څه دی؟ خاص دی. نو دې کې ترقي وشو د ادنا نه اوسط، انسان ته حیوان ثابت شو، حیوان متوسط و، نو ته بیا حساس ثابت شو. نو د لاندې نه پورته ترقي وشوه، د ادنا نه چاته وشوه؟ اعلی ته. او ترقي د ادنا نه اعلی ته د طبیعت سره موافقه ده. دا به نتیجه ورکوي په اسقاط د حد اوسط سره بنفسه، رد مرتبه پکې حاجت نه دی، بدیع الانتاج دی. نو دا حیوان ته لرې کا، نتیجه راځي. نو انسان به موضوع د نتیجې کې، او حساس په محمول د نتیجې کې، او حیوان به تیارتاو کې. دا به نتیجه شي چې کل انسان حساس. او که دا په نمت دلیل سره جوړای نو بیا به بله طریقه یې ګورئ. ښه دلته خو چې د کل انسان حیوان او کل حیوان حساس وي، حیوان دې لرې کړه، نو انسان دې موضوع کړه په صغرا، موضوع د صغرا په نتیجه کې موضوع شو، او محمول د کبرا په نتیجه کې محمول شو حساس. نو کل انسان حساس شو، حیوان ته لاړ. دا مدعات راووته، دې ته قضیه مطلوبه او نتیجه وایي. مطلوبه ورته ولې وایي؟ ځکه دا په قیاس کې مقصود وه. او نتیجه ورته ولې وایي؟ ځکه دا د مقدمتې او د قیاس نه داسې راووته لکه د ښځې د کوڅه چې بچی راوځي.
كده إنتاج وستة إخراج الولد إيه إنتاج ستوي إنتاج الولد إخراج الولد من بطن بطن أمه. الأم. وكذا دين الدليل جوړه دا دلیل لا نه دی غوړي دلیل بیا په بل طریقه جوړیږي او بیا ته داسې وایي كل إنسان حساس دا مدعاش ولي لأنه حيوان لقد إنسان حيوان دي وكل حيوان حساس دا مدعا ثابت شو كل إنسان حساس كل إنسان حساس ولي لأنه حيوان دليل جوړو مسکا کله حیوان دی دا څومره شو وكل حيوان حساس نتیجه څه شو مدعا كل إنسان حساس هر انسان ولې حساس دی ځکه هر انسان حیوان دی هر حیوان حساس دی نو هر انسان هم حساس شو نو دې کې دا حساسیت ثابت شو چاته حیوان ته حساسیت ثابت شو حیوان ته حیوان ثابت شو انسان ته نو حساسیت ثابت شو انسان ته ځکه ثابت د شی ثابت د شی ثابت د شی ثابت د شی لا حساسیت د انسان ته ثابت شو په واسطه د حیوان سره لکه ثابت شی څه ثابت دغه شی او دا بیا په قیاس ایجابي کې داسې شو په سلبي کې بیا داسې مسلوب د شی مسلوب وي د دغه شي نه لکه وایي کل انسان حیوان هر انسان حیوان دی ولا شیء من الحجر بحیوان نشته دی یو شی د حجر نه څه حیوان نو هر انسان حیوان دی یو شی د حیوان نه حجر نشته نو دا نتیجه ورکړه چې یو شی د انسان نه حجر نشته ځکه دلته کې د حجریت چا نه سلب شو د حیوان نه دا حیوان انسان ته ثابت شو او د دې حیوان نه حجریت سلب شو نو دقسې د دې انسان نه حجریت سلب شو ځکه مسلوب د شی مسلوب وي د دغه شي انسان ته حیوانیت ثابت شو او د حیوان نه حجریت نفي شو نه د انسان نه حجریت نفي شو ځکه د حیوان حجر نشي جوړېدی راځه فكل انسان حساس شکل دوم آنکی دوم شکل آغا دی که اوسط محمول باشد چه حد اوسط محمولی در صغرا و کبرا هر دو په صغرا کبرا دواړو کې په دې شکل ثانی کې دا قانون دی چې دویمه مقدمه چې دی به سالبی لکه ووایي کل انسان حیوان صغرا موجبه کلیه شو ولا شیء من الجماد بحیوان کبرا سالبه کلیه شو حد اوسط څوک دی لکه مقرر حیوان دی هر انسان حیوان چون صغرا موجبه کلیه شو ولا شیء من الجماد بحیوان کبرا سالبه کلیه شو په دې کبرا سالبه کلیه کې موضوع څوک دی موضوع جماد او محمول څوک دی حیوان او سلب د حیوانیت شی د هر فرد افراد د جماد نه دې کې حد اوسط خو صغرا موجبه کلیه ده کبرا سالبه کلیه ده او دا قانون دی چې په قیاس کې یو مقدمه د مقدمتینو نه موجبه او بل سالبه نتیجه به تابع دي صحیح سالبی كل انسان حیوان صغرا موجبه کلیه ولا شیء من الجماد حیوان کبرا سالبه کلیه حد اوسط څوک دی حیوان دی په صغرا کې محمول واقع شی دی پیږي دا حیوان په صغرا کې محمول واقع شی دی او په کبرا کې بیا د څه واقع شی دی په کبرا کې هم محمول دی په دواړو کې محمول دی خامله دی کنه دی كل انسان حیوان ولا شیء من الجماد حیوان حد اوسط صغرا موجبه کلیه ده او کبرا سالبه کلیه ده حد اوسط په حیوان دی په صغرا کې هم محمول دی صغرا موجبه کلیه کې هم محمول دی په کبرا سالبه کلیه کې محمول دی نو حد اوسط په دواړو کې شی محمول شو
صغرا موجبه کلیه شو کبرا سالبه کلیه شو قانون دار چې په قیاس کې یو مقدمه موجبه بل سالبه نتیجه تابع د سالبي وي صغرا هم کلیه ده خو موجبه ده کبرا هم کلیه ده خو سالبه ده نتیجه تابع د سالبي شو سالبه کلیه رااله نتیجه دار رااله چې حیوان دې تلری کا یو پاتې شو انسان اول پاتې شو جماد نو سر د جمادیت په کې د انسان نه سالبه کلیه به نتیجه راشي فلا شی من الانسان بجمادنا مولا سے پوه شو بي بابا کلی به پوه شکل سوم دریم شکل آن کی هغه دی که اوسط موضوع باشد چې حد اوسط موضوع وي در صغرا و کبرا په دواړو کې د حد اوسط په صغرا کبرا دواړو کې موضوع وي او حد اوسط خو کله کرتا وي لکه و کل انسان حیوان و کل انسان ناطق دلته کې حد اوسط مقرره څوک دی صغرا موجبه کلیه ده کبرا موجبه کلیه ده حد اوسط مقرره ده انسان دی کل انسان حیوان دې کوم انسان موضوع واقع شي نه په کبرا موجبه کلیه کې کل انسان ناطق کې بیا څه واقع شي نه موضوع حد اوسط انسان دی صغرا موجبه کلیه ده کبرا موجبه کلیه ده حد اوسط مقرره انسان دی په دوړ مقدمتونو کې موضوع ده دې ته شکل څه وایي ثالث او دې په نتیجه څنګه ورکوي په کار داري چې د نتیجه موجبه کلیه راشي خو نه راځي ځکه نه راځي چې دې به اعلی نتیجه ورکوي چې د رد شکل اول ته وکړي او دې شکل اول نه په څه کې مخالف دی شکل اول کې حد اوسط څه محمول په صغرا کې او موضوع په کبرا کې او دلته کې په دواړو کې محمول واقع شي نه دې شکل اول نه په کبرا کې مخالف دی څه دی په کبرا کې مخالف دی شکل اول حد اوسط محمول په صغرا کې موضوع په کبرا کې دلته کې سره دلته دې په دواړو مقدمتونو کې موضوع ده په کبرا کې خلته کې حد اوسط په شکل اول کې موضوع دلته هم موضوع ده خو په صغرا کې محمول او دلته کې موضوع ده نو دې شکل اول نه بچا کې مخالف دی صغرا کې په کبرا کې نه دی صغرا کې د شکل اول نه مخالف د حد اوسط په شکل اول کې محمول او دلته کې په حد اوسط په صغرا کې څه واقع شي موضوع که په صغرا کبرا دواړو کې موضوع ده په صغرا کې د شکل اول نه مخالف شو ښه نو دې به اعلی نتیجه ورکوي چې د رد شکل اول ته وکړي او ردې کېږي په عکس سره نو په دې صغرا کې به عکس وکړي او دا موجبه کلیه او عکس صادقه د موجبه کلیه سره راځي مخکې موجبه جزیه دا به اعلی نتیجه ورکوي چې کل انسان حیوان و کل انسان ناطق او دې د شکل اول نه مخالف دی په چا کې صغرا کې مخالف دی حد اوسط په شکل اول کې محمول او دلته کې موضوع ده دلته کې دا انسان نو دې برات کې شکل اول تعالی به نتیجه ورکوي او رد به اعلی کېږي چې په کومه مقدمه کې دې مخالف ته چای کیا کار سکے دې به شکل اول ته رد شي صغرا موجبه کلیه ده کل انسان حیوان عکس ته موجبه کلیه سره راځي موجبه جزیه نو حیوان به د انسان ځای راولي انسان به د حیوان ځای بوځي د کلو په ځای په بعضو داخل کی نو د دې نه عکس داسې راشي د کل انسان حیوان بعض الحیوان انسان نو اوس به یو مقدمه موجبه جزیه شي او بله به څه شي موجبه کلیه شي او قیاس کې چې دو مقدمې راشي یو کلیه او بله جزیه نتیجه به تابع د چای د جزیه ځکه دا نتیجه موجبه جزیه ورکوي کل انسان حیوان و کل انسان ناطق په انسان کې عکس وکړه بعض الحیوان انسان و کل انسان ناطق نتیجه به اوس یو مقدمه موجبه جزیه شوه بله موجبه کلیه شوه نتیجه به موجبه جزیه راشي بعض الحیوان ناطق په دې پوه شوئ دا نتیجه ولې جزیه راغله لکه شکل ثاني اعلی نتیجه ورکوي چې رد شکل اول ته وکړي او د رد مخالف د شکل اول نه په څه کې دی رد شکل اول ته کېږي په عکس سره او دې مخالف ته د چا نه د شکل اول نه په صغرا کې نو دلته په صغرا کې به عکس وکړي صغرا د موجبه کلیه ده نو عکس چې پکې کوي هغه شکل اول ته جوړای نو عکس به په موجبه جزیه سره وکړي د نه به عین شکل اول جوړ شي
نو بیا به نتیجه ورکوي خو دکې به یوه مقدمه جزیه راشي او بله به څه کلیه كلية نو نتیجه به جزیه راشي نتیجه به دا راشي چې کل څه بعض الحیوان ناطق شکل چهارم آنکه اوسط موضوع باشد شکل چهارم هغه دی د شکل اول نه په دواړو مقدمو کې مخالف دی ولې لکه شکل اول کې حد اوسط محمول په صغرا کې دلته کې موضوع ده او هلته کې څه شکل اول کې موضوع په کبرا کې دلته کې په صغرا کبرا صغرا کې موضوع ده په کبرا کې محمول د شکل اول مخالف دی شکل اول نه مخالف دی په دواړو مقدمو کې څه په دواړو مقدمو نو دې چې نتیجه ورکوي نو هله به ورکوي دی په دواړو مقدمو کې مخالف دی چې په دواړو کې مخالف دی نو هغه ته به څنګه رد کېږي د صغرا به د کبرا ځای له بوځي کبرا به د صغرا ځای له راولي نو هغه شکل اول به ترې جوړ شي بیا دې کې به عکس په مقدمتینو کې وکړي صغرا به بوځي ځای د کبرا ته کبرا به یې کړي کبرا به بوځي ځای د صغرا ته صغرا به یې کړي نو د دې شکل رابع نه به عین شکل اول جوړ شي نو بیا به نتیجه ورکړي اوس مثال درته ښیم شکل چهارم آنکه اوسط موضوع باشد در صغرا و محمول باشد در کبرا در شکل اول زد نشو زد شو لکه مثال به څنګه كل انسان حیوان و كل ناطق انسان لیکن حد اوسط څوک دی وښایه حد اوسط انسان دا انسان په صغرا کې موضوع ده كل انسان حیوان حیوان محمول په کبرا کې كل ناطق انسان انسان حد اوسط دی په صغرا کې موضوع ده په کبرا کې محمول دی مناسب پوش بھی کل انسان حیوان هر انسان حیوان دی بیا وایي وکل ناطق انسان نو دا انسان په دې دوړ مقدمو کې څه واقع شو دا دغه واقع شو حد اوسط حد اوسط په صغرا کې څه شو موضوع شو په کبرا کې څه شو محمول شو د شکل اول عکس نه شو نو په دوړ مقدمو کې د شکل اول نه څه شو مخالف شو نو دې چې نتیجه ورکوي د رد به کوي شکل اول ته او د شکل اول ته داسې کېږي چې دا صغرا به د کبرا ځای له بوځي کبرا به د صغرا ځای له راولي پوهېږي نو کل انسان حیوان صغراو و کل ناطق انسان کبراو نو دا کل ناطق انسان به صغرا کې یا کل انسان حیوان به ته کبرا کې نو داسې به ووایي کل ناطق انساننا کل ناطق انساننا وكل انسان حیوان د دنیا یې حق شکل اول جوړ شو پوه شو یا به داسې چلو کې ماته ورکړي دې خو شکل اول نه مخالف دی که نه دې شکل اول ته رد کوي داسې به یې رد کوي چې د په صغرا کې دی په صغرا کې هم مخالف دی په کبرا کې هم دی لیکن داسې چل به وکړي چې په صغرا کې به د کې عکس وکړي چې صغرا کې د عکس وکړو نو عکس د موجب کلي څه راځي موجب جزیه یو مقدمه به پکې جزیه شي هغه شکل اول به ترې جوړ شي کل انسان حیوان دی انسان موضوع د حیوان محمول دی کل ناطق انسان کې دا کبرا دی ناطق موضوع دا انسان محمول دی دا انسان حد اوسط دی په صغرا کې موضوع دا په کبرا کې محمول دی دا د شکل اول رد ضد دی دې بالا نتیجه ورکوي چې دنه شکل اول جوړ کړي شکل اول ته چې جوړېږي نو دا عکس په صغرا کې وکړي په کل انسان حیوانون کې به عکس څنګه عکس ته موجب کلي څه راځي موجب جزیه نو د کل انسان حیوان نه به جوړ کړي بعض الحیوان انسان دا به صغرا شي بعض الحیوان انسان وکل ناطق انسان یو مقدمه پکې موجب جزیه شو اوس بله څه شوه موجب کلیه شوه نتیجه به ترې څه راځي اوس موجب جزیه نو دا به نتیجه راشي بعض الحیوان ناطقه ته پوه شوې یا به صغرا په کبرا بدل کړي یا کبرا په صغرا بدل کړي هغه شکل اول به ترې جوړېږي یا به په صغرا کې څه وکړي عکس وکړي عکس ته موجب کلي څه راځي بیا موجب جزیه راځي نو اوله مقدمه به پکې موجب جزیه شو دی او موجب کلي شي نتیجه به موجب جزیه راشي تام شو ښه